و چې چا د غریبانو تاجرانو بال بچه خورې کړل پاک پروردگارا تو خو لدین کا لیدین کا یا کتین کا یا دغه خلک بال بچه خورې کې دغه خلک په کېره شي داسې ير پروردگارا وګلا غوي لکه چې د غریب خلک بال بچه خورې کړل ظالمو جواب دو ظلم کا حساب دو ظالمو جواب دو ظلم کا حساب دو څنګه ته ته پته نن درې مورید د متحده انجمن تاجران د پریس کلب بنو مخه ته احتجاجي کیمپ لګی دا د احتجاجي کیمپ ټول خلک ته پته ورچې د کیم حالات شهرون دا او د کیم حالات جوړ شوې دي دغه حالات په حواله باندې مشه د متحده انجمن تاجران د مشرونو سره نوستي دغه نه پښتنه کوي چې د دې سره د حکومت سره به شوې دي نه دي شوې او ایسا پرې دې سره چې رقم دي مقاصد دي کې مدي دغه د کنينه رنګ شوې دي د حکومت سیمره پرې د دې سره تاوندا یو هفته نه تو سره روان وخت احتجاج منوندا وقتن په عدالتي فورم ما اختیار ک او دین علاوه په احتجاجي بندارو غلوستا نو ایسا پرې سیمره خط پر کامیابیت ته ملاو دي بسم الله الرحمن الرحیم شباب بھائی زه اول خو تو ډېره شکریا ادا کوم چې تو د پرین نه او د سې ورځې نه د دغه مظلوم خلک کیمه اوزو چت د خلک وړینجوله نو زه د خراج تحسین پیش کوم او زه دا ویم چې موجوده حالات شه مش کامیاب پدای چې مې د ظلم خلاف وروتري مش کامیابی باقی سیک مش سره بداش ملاتړ نه کوي نو زه د دغه خلک ناکامي ګڼم زه دغه خلک ناکامي کمشنر کا ناکامي ګڼم د ډیپټي کمشنر ناکامي ګڼم چې یو داسې تاجر برادری چې د هغې ټیکسې باندې دا خلک تنخې خوري از د ټول قوم نه دا اپیل کوم چې په موقع په تاجر باندې تکلیف راغله د تاجر دی کول رانګېږي میږ تاجر وای دي کمزور په سرچګي چې میږ غریب دی کمزور په طبقه د متحده انجمن تاجران چې میږ کیم دفتر وو چې میږ کله یک وکړه او د ټول ته زمينه پیو دي شول واغه متحده انجمن تاجران میږ دفتر ته نو مرګه همه متحرک از دغه زینه د غریب خلاف هودو چت کړي په 16 2005 2006 په دغه دفتر چاړین دوکړي او جکله د مظلوم هودو نه چت کړي امیر نه دفتر بند ک میږ د دفتر د بند کول مذمت کوي او میږ ته مافیا نوم راکړي دا قبضه مافیا ده تاجر خو شریف نه شریف به خلق تاجر ده ا قبضه چې کوي شي قبضه چې کوي شي چې تاجر قبضه کوله به هغه حق ول کاروبار کوله میز فرست اف ال خبره دغه دو چې میز تاجر تنظیمینا دا غیر سیاسی دي اینا بعد امود تاجر د مشرونه د میز ګناه سي دا ګناه می دغه دا چې میز د مظلوم د غریب تاجر سره ودرېدلی او د غریب تاجر په جړو سره می جړو وکړه فریاد وګڼو تکلیف میں تکلیف وګڼو و انتظامیه خد نه زیات ظلم د میزبانی تاجر سره وکړو به ورسره به ادبی ماف مود ګیلا زنه د صحافیونو وړینه نه یاشتادو هغه می غټو ګیلا دغه دو چې د مو صحافي ورر دغه خبره کوي لکه پرینه را د دوی ور د مخ چې د مو دفتر سیل شو ایگزیکټیو آرډر د وزیر اعلی ایگزیکټیو آرډر باندې مو دفتر شو دا جوړ شو دا ټینډر یې شوې دي قانوني شو دا مو صحافي ورر سرنګ د خبره کوي چې قبضه یو نو خوستله تاجرونه نه مو صحافي ورر سرنګ د خبره کوي چې د مو د غریب تاجر دی کونډنګ شو بل بچي خورې شلله سخت ګرمي دو سخت په تکلیف تا دای وی چې قبضه یو خوستله افسوس ډیر افسوس وې د سره چې مو سره کیم ظلم زیاتای انتظامیه وکړو پرینه را سه انتظامیه دا خبره کوي چې د دفتر کریاوي میږ د تاجرونو د مشرونو نه ډي سي صاحب نارو باندې لګیا کمشنر صاحب اي ډي سي صاحب په غلطه په ظلم په جبر په زیاتی لګیا ادا خو مو یا چې او تاجر ټیک شو دا غلطه او شو بیا ونه کېږي تو په زخم وسه پټي لگاو اته تکلیف ز خپل تکلیف غنا د انتظامیات باندې چې دا خو د تاجر امیر پلور خاصیت لري او تاجر په خوره شه د ریټ کی هټي خاصیت لري دای لګیاش میش سره زید کوي میش ته ظلم رو کوي میش سره انتخابي تکلیف ده حالات رو کوي میش تاجرونه وړینه سره زیاتای شو دا ظلم شو دا میش په احتجاجي میش سره چې څوک چا د احتجاج سره ته ورسو چا
ار سره وژړل ا مشرون دي ا د پارټي یوه پارټي داسې نه ده پوتې چې میږ هغې ته فریاد نه ده کړه سیک داسې نه دی پوتې دا اینې خلک میږ ته لګیا شل د کیسې ته سیاسي هغه روکوي سوچ روکوي حالانکه میږ هر یوې پارټي ته سوال کړه ده ایس یو سړی د مو سره په اسمبلی په سطح باندې وغږېد په قومي اسمبلی مو سره څلور پنځه ورځې په احتجاج چې شامل شه دغه شکریا زه نه کړه ده ا د دغې خورې ده ایک سړي مو ته د دفتر کړه ده ایک محسن بنو ده به دغه شکریا زه نه کړه ده چې پرین په اسمبلی شه ودرېده د اسمبلی ټول د اپوزیشن مشرون لیډرون د ایغ په قیادت لاندې په ډګر کښېنستېدل بنې د تاجر سره یکجهتي وکړله زه یې داسې سړي شکریا نه کړه زه د ان پي د خوشدیل خان شکریا ادا کوم زه د جماعت اسلامي د عنایت الله خان صاحب شکریا ادا کوم زه د نیشنل اوړینې ملګري شکریا ادا کوم د پیپلز پارټي د ملګري د ایم پی ای شکریا ادا کوم د نون ګروپ ته ایم پی ای شکریا ادا کوم چې دې د مو د مشر د میږ د دوراني صاحب سره په ډوک کښېنستېدله و دوراني ته یې دې خاصیت ورکړه چې تو په مور سړی تو په کرسي شه کښېنېږه میږ وې د تو احتجاج رسوي به چې زه د دغه سړي شکریا ادا کوم به مو ته د خلک دغه سیاسي رنګ روکوي سیاست وې د هر چا په خپل ځای وي یا زه وم بل وی خو دغه دوی چې دغه تاجر پلیټفارم چې د غیر سیاسي ده هر چا ته مې سوچ کړه ده مو سره چې د کیم ظلم لګیا ده و خلکا چې چا په اشاره یې کایر ته پته ده چا په بنا باندې کایر ته پته ده هر یو تاجر په دغه شي باندې خو افسوس دغه ده چې نن غریب تاجر پسې سوځي او د غریب تاجر بل بچې مې خورې کړلې خو نه را خو څه نشو ویله خو چې چا د غریبانو تاجرانو بل بچې خورې کړلې پاکه پروردګاره تو خو لدین کا لیدین کا یا کتین کا یا دغه خلک بل بچې خورې کې دغه خلک په کېره شي داسې ير پروردګاره وګلاګوي لکه چې د غریب خلک بل بچې خورې کړلې او په جړو دی او په فریادې دي دغه مسول د پروردګار ته د مینات ته نه راخو دغه خلک دغه بدمعشونه میږ مخه ویني دغه مخه خو میږ نه ویني روکل په تاجر باندې د زګوري د غریب د زړه نن په موجوده حالات شه د عشق په زوی وینه روانه دي د غای جمع پونچی وا د غای د خیر لینه کولی بدل کړي د غای د وړي کې بل بچي د رزق نه جمع پونچی کړي وا و دا زوینا اس ورسخ خلک ور کړي نن غریب سړای غریب تاجر د عشق په زوی وینه ته آی و سرمایدار کاسو چې دا غزوینه او ته الایټ کړي د زوینه او ته حواله کړي انن بیا په مستی شدا میژو د توسه په توسط سره او د احتجاجي کیمپ په توسط سره دا غمیژو مطالبه کوي د ضلعي انتظامیانه چې توسه چې د تیمه هټ درمی وکړه و دا تاجر مې پشه اګنور کو د دغه خلک صحیح طریقہ باندې توسه انکوائری وکړي چې توسه ته د زوینه چای لاټ کړي پتیمه طریقہ تو سے پدا زوی باندې نو سوستا چا دیر کړی وی د دغه د انکوائری وشي و د انکوائری سراسره چې چا صحیح طریقہ باندې الایټمنٹ و په صحیح طریقہ نوستی دغه ته د زوینا فوری طور باندې جوړا شي او ته حواله دا شي یقیني طور باندې تاجر چې د تاجر د ملک د وطن د ملت کزه دا وی چې د ریټ خړډي دو دغه وجه دغه خلک چې کوم جن ون مطلب دغه خلک چې کومه مسایل دي حکومت ته په چار دوی دغه خلک سره کښینی دغه خلک پښتنه وکړو زه په دغه د شبیا د بانی چې کوم سیاستدانون دي یا سماجی طبقه دي یا علما دي یا سیول سوسایټي چې کوم خلک دی غن مودا غپیل دا دغه خلک ملتاړو کې دغه خلک سره د کښینی دغه خلک جنون مطالبه دو کچره دغه خلک دا مطالبه ونه یقیني طور باندې دا کېدای شي چې ارتین کی وخت په ملک شه د علاقہ شه د لاین آرډر صورت حل پیدا نشي نو لهدا دغه خلک چې کی مطالبات دي دغه سره حکومت ته بچار دو چکشنی و دغه خلک خبره وروي